المكتبة الشاملة إصدار الرابع من انستال کو. دا المكتبة الشاملة شاشة مركزية ده رئيسية چکم صفحة ده. دا مكتبة شاملة دا سلورم إصدار و سلورم ورژن ده چې د دې ابتدا کې المكتبة الشاملة إصدار اولو، بیا ثاني شو، بیا ثالث شو، او دا إصدار رابع ده. دا هر ورژن خپل خصوصیت ده، خو إصدار رابع په نسبت د زړو ورژنو باندې ډیر فائق ده او ډیر سہولیات دي په دې کې چې بنده ته په ریسرچ او تحقیق کې اسانی پیدا کوي. المكتبة الشاملة کې به مونږ کتاب څنګه لټو، کتاب به څنګه راړو. د هغې دپاره درې طریقې دي. یو چې تاسو د ماوس ګسه بټن وهئ، لیفټ کلیک کوئ په دې سکرین باندې، هر ځای کې چې تاسو کلیک کو نو په دې باندې به تاسو ته شاشة الکتب راشي. او دویم چې تاسو د ګوټ کې د کتاب شکل چې کوم دی کولاو شوی، په دې کلیک کوئ نو تاسو ته به شاشة الکتب راشي. د شاشة الکتب د کولاوهلو دریمه طریقه چې تاسو F10 بټن ووهئ نو په هغې سره به تاسو ته شاشة الکتب دا کولاو شي. شاشة الکتب کې د دی لاین د کتب او تصنیف مؤلفون نمخ کې د دې مربع مستطیل چې کوم دی د دې متعلق معلومات او دغه رنګي د دې ترتیبات چې کوم دی اعدادات د دې متعلق معلومات. دلته په دې مربع کې چې کوم دلته دی دې کې مونږ کتاب لټولی شو او کتاب نوم سره یا د مصنف نوم سره یا د هغې اضافي معلوماتو سره مونږ کتاب لټولی شو. که تاسو وایئ چې په دې شاشه کې به صرف د کتاب نوم لیکو چې کتاب نوم څنګه وي هغسې کتاب راواخیستی شي او د مصنف نوم دې نه راخیستی کېږي، نو د دې به تاسو دې اعداداتو نه ترتیب کوئ. که چېرته اسم الکتاب تاسو ولیکلو نو بیا به صرف د کتاب نوم کې چې کوم الفاظ دي او تاسو د مستطیل کې سرچ کې نو هغه به راځي. لکه زه دلته یو کتاب لیکمه المعجم الاوسط. دا المعجم الاوسط د امام طبرانی رحمه الله کتاب دی. اوس د المعجم الاوسط چې د کومو کتابونو په نومونو کې موجود دی دا دوه الفاظ دي، نو دا کمپیوټر مکتبه شامله راخلي. لکه دا القسم الثالث دی، دا رنګ قسم الثاني دی، او الاحاديث التي سقطت من متبوع المعجم دی، او المعجم الاوسط دی، او دغسې د هیثمي مجموع البحرین دی. د دې په دې نومونو کې دواړو کې چې کوم دی کې ګورئ نو الاوسط لفظ او المعجم لفظ دا موجود دی. دغسې که نفسي زه طبراني ولیکمه الطبراني نو هغه کتابونه به راغلي چې د کوم کتابونو په نومونو کې لفظ د طبراني راغلی الطبراني، نور به دی نه راغلي. خو که زه په سیټینګز کې اعدادات کې دې ځای نه اسم الکتاب و اسم المؤلف دا سلیکټ کم نو دلته چې زه بیا طبراني صرف ولیکم نو د امام طبراني چې څومره تصانیف دي هغه به دې ځای کې دی ماته ښکاره کي او زه به دلته هغه کتلی شم. لکه دا د دې ځای نه واخلئ تر دې ځای پورې دا د امام طبراني کتابونه دي، او دا ښکته چونکې د کتاب په نوم کې لفظ د طبراني راغلی دی نو دا دوی ورسره هم راخیستي. په دې طریقه باندې تاسو د کتاب لټون کولی شئ. او دې ځای کې د شاشې ګوټ کې یو بله بټن ده بطاقة الکتاب، یعنې دا کتاب دلته چې کوم یو دی د معلومات چې مصنف څوک دی او محقق څوک دی، ناشر کوم ادارې والی دي، تحقیق پې چا کړی دی، کوم سن کې دا چې چاپ شوی دی،
هغې لپاره دا بطاقة الکتاب ده چې په دې کلیک کوي لاندې به دلته بطاقه د کتاب کولی شي. دا مکارم الاخلاق د طبراني او دغسې مصنف دا دی په دې هوامشو باندې لیکل ناشر دارالکتب العلمیه طبع اوله ده. کتاب لټوي د کتاب اضافي معلوماتو باندې مثلا دا یو کتاب دی دیوان طرفة العبد د بطاقه کې چې تاسو ګورئ نو د بطاقه کې مختصر معلومات دي لکه مؤلف دا دی محقق دا دی ناشر دا دی دارالکتب العلمیه طبعه ثالثه ده او شاملې د پاره چا برابر کړی محمد کوم چې شمیره د کتاب نمبرات هغه موافق للمطبوع دي شاملې ته کله راغلی 1432 که د اضافي معلوماتو کې تاسو په دغه معلوماتو په بنا سره یو کتاب سرچ کول غواړئ نو هم به تاسو ته شامله هغه کتاب راخلي. لکه زه دې ځای کې ویمه چې په شامله کې چې کوم کتابونه طبعی اوله والا دي چې هغه راواخیستی شي نو زه دلته لیکم الطبعه الاوله نو اوس خدای نه راخلي وجه دا ده چې مونږ په اعداداتو کې سیټینګز کې د دې انتخاب نه دی کړی نو دلته به راشئ اعدادات البحث ته او اسم الكتاب اسم المؤلف والبطاقه په دې به سلیکټ کړئ نو چې په دې تاسو سلیکټ کو دلته اوس به یې راواخلي نو دا څومره کتابونه چې دي او تاسو ګورئ لکه د دیوان د حارث چې دی دا هم طبعه اوله ده دغسې دیوان د معاویة بن ابي سفیان دا هم طبعه اوله یې راخیستې یعنې د بطاقې اضافي معلوماتو باندې تاسو کتابونه په دې کې لټولی شئ. یا زه د یو ناشر کتابونه ګورم لکه دلته ما سره دا ناشر دی دارالصادر زه دا ګورم چې د ده نور کتابونه ما سره په دې شامله کې شته یا نشته. دا ما دارالصادر ورکو اوس د دارالصادر چې څومره کتابونه دي نو دا به دی راواخلي لکه دلته ګورئ تاسو کتابونه باندې سلیکشن کوئ کلیک کوئ نو د دارالصادر نوم چې په کوم بطاقه کې راغستی نو دی به هغه راوچت کړي. دغسې یا مثال زه د دارالکتب العلمیه کتابونه ګورم نو دارالکتب العلمیه کوم کتابونه دي نو هغه به دی راواخلي لکه دا دارالکتب العلمیه چاپ کړی دی نو په دې طریقه باندې تاسو په شامله کې د کتاب لټون کولی شئ چې نفسي کتاب یا د مصنف نوم ورکوي په دې مستطیل کې او یا اضافي معلومات ورکوي او په هغه معلوماتو سره تاسو کتاب راواړوئ. بل په دې کې التصنیف دی په کتب کې نفسي کتاب به مو لیکلو د کتاب نوم یا د مصنف نوم یا د بطاقې اضافي معلومات نو تاسو ته به هغې کتاب راخیستلو. تصنیف ټول کتابونه د شاملې دای د عنواناتو په اعتبار سره تقسیم کړي دي که د حدیثو سره تعلق لري نو هغه کتب السنه ته شامل کړی دی که د تفسیر سره تعلق لري هغه تفسیر ته شامل کړی دی او که شروح سره تعلق لري نو هغه شروح سره شامل کړی دی او که د تخریج او اطراف سره تعلق لري نو هغه تخریج او اطراف سره داخل کړی دی او که علل و سوالات الحدیثیه وي نو هغه په دې کې مستقل شامل کړي دي که علوم الحدیث کتابونه وي نو هغه په دې کې شامل کړي دي. دغسې اصول فقه او فقه قواعد فقهیه وغیره دا ټول مختلفو عنوانات ورکړي دي او دا د شاملې والو خپل یو ترتیب دی. مثلا زه کتب السنه کې یو کتاب ګورم مصابیح السنه نو دی به ماته مصابیح السنه د ابو محمد بغوی راواخلي لکه دا مصابیح السنه دی. یا زه دلته مراجع نه ګورم بلکې مصادر ګورم صحیح بخاري ګورم دی به ماته د صحیح بخاري
دا نوم چې په کوم کتاب کې راغلی کوم کتاب نوم کې دی راواخلي صحیح البخاري دا صحیح بخاري کومې نسخې دي نو 4 نسخې د صحیح بخاري دي یو الکترونیک نسخه ده او 3 باقي مطبوعه نسخې دي دغسې 20 حديثا من صحيح البخاري نو دایم راواخیستو په دې کې لفظ د صحیح بخاري او سلاسل المختاره من صحیح الامام البخاري دې کې هم صحیح البخاري لفظ راغلی نو دای راخیستی په دې طریقه باندې تاسو د عنوان په اعتبار سره چې دا کتاب د کوم عنوان سره تعلق لري نو دا عنوان په اعتبار سره دا نوع په اعتبار سره تاسو کتاب په شامل کې لټولای شئ دې ځای کې به تاسو د عنوان نوم ورکوي مثلا زه وایم چې علوم اخرى نو علوم لفظ بورکم او اخرى بورکم نو دې به ما ته راواخلي چې علوم اخرى په نوم باندې صرف یو دی یو عنوان دی یو مجموعه ده په دې مجموعه کې کوم کتابونه دي نو دلته به راوالي لکه د غزالي تحافة الفلاسفة دغسې قياس فصل المقال تلخيص السفسطة قواعد او إشارة إلى علم العبارة وغيره دا کتابونه دي دغسې د کتابونو تقسیم په شامله کې شوی دی د علاماتو په اعتبار سره اول غټ تقسیمات کړي چې کوم کتابونه مطبوع دي نو هغې جدا سلیکشن ولا برابر کړی دی او کوم چې غیر المطبوعات دي نو هغې لپاره یې جدا سلیکشن کړی دی په مطبوعاتو کې 2 قسمه دي یو هغه دی چې په شامله کې وي او خارج کې چې کوم کتاب وي نو د شامله هغه د خارج د کتاب موافق وي نو دې ته وایي چې دا موافق د مطبوع دي نو هغه کتابونه به دې دلته راخلي چې کوم کتابونه شامله کې او خارج کې یې برابر دي یعنی خارج چې کوم کتاب دی بهر چې په هارد کاپي کې کوم کتاب دی نو هغه به په شامله کې هم موافق وي لکه دا کتاب الایمان دی نو تاسو چې وګورئ نو دا موافق للمطبوع دی دغسې که تاسو په لا يوافق المطبوع باندې کلیک کړئ نو دا به کتابونه راوالي لکه کتب السنه کې چې تاسو ګورئ احادیث د عفان بن مسلم نو دا مطبوع هم دي خو شامله کې چې کومه نسخه ده نو د شامله نسخه دا د مطبوع موافق نه ده نو دې دپاره دا علامت لګولی دی دغسې په دې دواړو کتابونو مطبوعاتو کې چې موافق د مطبوع دي یا نه دي 2 قسمه دي یو هغه دي چې رسائل دي لکه ماهنامي چې کوم رسالې وي لکه دا رد علی الجهمیه نو د جامع اسلامی مجله ده هغه مجلات چې دی نو هغه په دې باندې تاسو کتلی شئ نو تاسو ته به دلته په دې عنواناتو کې لکه عقیده کې دا مجلات دي دغسې فرق والردود کې دا دي تفسیر کې دا مجلات دي علوم القرآن کې دا مجلات دي او دغسې کتب السنه په دې کې دا دي شروح الحدیث کې دا دي چې د حدیث شرح وغیره پای کې تخریج والاطراف کې دا دي لکه نظرات في حديث أصحابي كالنجوم زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد دغسې علل والسؤالات الحديثية ودې کې علوم الحديث کې سو مجلات دي نو هلته تاسو د مجلاتو سلیکشن کړی دی او دلته به دې تاسو ته د هر عنوان او د هرې نوعي مخکې عدد د مجلاتو لیکلی وي لکه دا دې کې 37 دي بیا 3 دي بیا 6 دي دغسې 22 دي په دې طریقه کار نفس مجلات تاسو غریب المعاجم ته وګورئ دا تاسو کتلی شئ او که مجلات نه ګورئ نفس کتاب ګورئ چې کتب راواخیستی شي که هغه موافق للمطبوع وي او که موافق مطبوع نه وي په شامله کې نو هغه به دې تاسو ته راخلي نو پای کې کتابونو تقسیم لکه 938 کتابونه دي کتب السنه کې لکه فضائل مکه دغسې حدیث د مجاعات ابن الزبیر او مسند د ابو حنیفه چې روایت د حسکفي دی جامع د معمر دی دغسې او بل غیر مطبوعات دي په غیر مطبوعات کې مخطوطات دي چې هغه مخطوطات وي نو مخطوطاتو کې لکه دا یې راواخیستو نو مخطوطاتو دپاره دا علامت ګرځولی او بل رسائل
جامعیه دي لکه ماجستیر ماستر رساله وي دغسې د پی ایچ ډي دکتوره رساله وي نو هغه به تاسو ته په رسائل جامعیه کې میلاویږي لکه دلته وګورئ تفسیر کې کتب السنه کې دا رسائل جامعیه دي چې په هغې باندې پی ایچ ډي یا د ماجستیر ماستر په درجه کې کسانو پې کار کړی دی او بل په دې کې الکترانیک کتابونه وي الکترانیک کتاب دا معنی چې حقیقت کې مطبوع نه وي خو نفس یې د شاملې دپاره تیار کړی شوي وي لکه دلته دا کتابونه دي چې تاسو وګورئ نو په دې کې به تاسو ته مختلف کتابونه میلاویږي چې دا الکترانیک دي نفس یې د الکترانیک دپاره دا تیار کړی شوي دي شاملې دپاره تیار کړی شوي دي او بل تفریغات دي دروس دي لکه دروس جمع کړی شوي وي د هغې لیک کې تصحیحات وغیره شوي وي او هغه فایل بیا شاملې ته د هغې دخول یې کړی وي نو دا په شامله کې تاسو ته علامات یې درکړي چې په دغه علاماتو باندې تاسو کتاب په شامله کې لټولی شئ بل په شامله کې المؤلفون دي تقریبا 3100 د پاسه مؤلفین دي په شامله کې که تاسو وایئ چې زه کتاب لټوم خو د مصنف د نوم په اعتبار سره مؤلفون کې به سلیکشن به وکړئ د دې او دلته به راشي د مؤلف نوم به ورکړئ مثلا زه ویم چې د ابن حجر اسقلاني چې کوم کتابونه دي نو هغه دې راواخیستی شي نو د ابن حجر اسقلاني کتابونه دا ټول راواخیستل دا د ابن حجر اسقلاني کتابونه دي که هغه الکترانیک دي او که هغه غیر موافق للمطبوع دي او که هغه موافق للمطبوع دي لکه دا المطالب العالیه ده محققه نسخه ده او د دغې نسخې معلومات یې لاندې ورکړي چې مجموعه من الباحثین دي او دا رساله جامعیه ده د دکتور سعد بن ناصر الشثري په تنسیق باندې دارالعاصمین مطبوع دی اجزا د دې چې دي نو 19 جلدونه دي دغسې زه بل یو مصنف ګورم مثلا زه امام احمد ګورم احمد نو احمد نوم چې د کوم یو مصنف په نوم کې هم راځي هغه به راخلي لکه ما امام احمد ورکو د هغه دلته تقریبا 25 کتابونه دي هغه کوم دي هغه دا دي ټولې دلته راخیستي په دې طریقه د مصنف په اعتبار سره تاسو کتاب لټولی شئ دین علاوه دا درې اخیری دي نو د دې تعلق د اپډیټ سره دی تنزیلات معنا چې نوی ډاونلوډینګ تاسو کړی نو هغه به زه تاسو ته په کله چې شامله کې نوی کتابونه راشي په ویب سایټ کې او موږ شاملې ته هغه د هغې دخول کوو هغه شامله کې موږ مکتبه شامله کې شاملو نو د هغې طریقه کار آینده انشاءالله را روان دی